انډیا پاکستان چیمپئن ټرافی ته راتلو نه انکار کړی دی. د انډیا میډیا باندې مختلف قسم خبرونه داسې قسم راځي چې دا هوسټینګ پاکستان نه کېدای شي واغشتلی شي انډیا ته ورکړلی شي او چیمپئن ټرافی کېدای شي پاکستان نه ټوله اوچته کړلی شي او ساوث افریقا کې سکیجول شي. مختلف قسم خبرونه د انډیا طرف راځي، خو بل طرف ته پاکستان هم یو مضبوط سټانس د آی سی سی مخې له کېښودی دی. پاکستان کرکټ بورډ آی سی سی ته ویلي دي چې دا چیمپئن ټرافی به په هایبرډ ماډل نه وي، دا به په پاکستان کې وي. او که چېرې دا چیمپئن ټرافی تاسو هایبرډ ماډل له اوچتوئ نو بیا به مونږ دغه چیمپئن ټرافی نه بایکاټ کوو، د پاکستان لوبډله به دغه چیمپئن ټرافی نه ځان ریموف کوي. بل طرف ته زما پوینټ آف ویو سره د پاکستان او د انډیا همیشه چې کله هم د ایشیا کې وي د ټورنامنټ د آی سی سی که په انډیا کې وي یا په پاکستان کې وي نو اکثر دا ایشو وي چې د انډیا لوبډله وایي موږ پاکستان ته نه ځو. د پاکستان لوبډلې د طرفې په میډیا باندې دا خبرونه راځي چې د پاکستان لوبډله به انډیا ته نه ځي، چونکې 2023 اوډیایي ورلډ کپ په انډیا کې و چې د پاکستان لوبډله تلې هم وه چې پکې بابر اعظم له په ایرپورټ باندې څومره غټ ریسپیکټ څومره فین فالوور په ایرپورټ باندې بابر اعظم ته راغلي وو. د هغې مختلف ویډیوز تاسو سره موږ هم شریک کړي او تاسو به کتلي هم وي په سوشل میډیا باندې. بل طرف ته دا ایشو چې کوم دا ډیر ټایم نه ده. اوس د دې ایشو زما حواله سره زما پوینټ اف ویو سره یو حل شته دی. حل دا دی چې د پاکستان او د انډیا په بارډر باندې یو داسې ګراوند جوړ کړی چې څنګه چې تاسو له تصویر کې ښکارېږي. دا ګراوند چې نیم کم دی دا د انډیا په سایډ دی او نیم د پاکستان په سایډ دی. ګراوند نیم د انډیا په سرزمین باندې دی او نیم د پاکستان په سرزمین باندې دی. لکه داسې یو ګراوند جوړول پکار دی چې دا په بارډر باندې وي، نیم په انډیا کې وي نیم په پاکستان کې وي. او په دې ګراوند باندې بیا د پاکستان او انډیا میچ سکول پکار دی. انډیا به د خپل طرف نه د خپل ملک نه راځي او دا ګراوند له به انټر کېږي او پاکستان به د خپل ملک نه ورځي، دا ګراوند له به انټر کېږي. میچ نه پس په دواړه ملکونه خپل خپل ملک له ځي او دغه ایشو به کمپلیټلی ختم شي. نو داسې قسم سټیډیم جوړول پکار دی، ورنه دا ایشو چې کومه ده دا نه ختمیږي. دا د انډیا سیاستدانان چې کوم دي دا ایشو هغوی نه ختموي، ځکه په دې ایشو باندې هغوی په الیکشن کې اوټ د خپل عوامو نه اخلي. د الیکشن په الیکشن کې هغوی تقریرونو کې انټي پاکستان سپیچ کوي، د پاکستان خلاف خبرې کوي او هغه د انډیا عوام خوښوي. د انډیا عوام هغه خبرې خوښوي او بیا هغوی هغه کس ته اوټ ورکوي چې کوم انټي پاکستان وي. نو دا ایشو چې کومه ده د انډیا سیاستدانان هیڅ کله هم نه ختموي. وایي چې دا ایشو روانه وي، موږ له پکې فایده ده، موږ به پې عوام ډوکه کوو او عوامو نه به اوټ اخلو. نو دا ایشو نه ختمیږي. خو د دې واحد حل چې کوم دی داسې قسم ګراوند جوړول پکار دی څنګه چې تصویر کې تاسو راښکاري نیم په پاکستان کې دی دا ګراوند نیم په انډیا کې دی. او داسې یو زبردست ګراوند جوړول پکار دی، یو دومره غټ ګراوند جوړول پکار دی چې کراوډ پکې میکسیمم 1 لاک نه پکې زیات کراوډ راځي. یو خو په دې ګراوند باندې ګوره د دواړو ملکونو میچز راځي، بل په دې ګراوند باندې چې کله هم میچ کېږي نو دنیا د انډیا طرف نه خپل کراوډ راځي، د پاکستان طرف نه خپل کراوډ راځي. نو یو زبردست یو ډېر ښه ماحول به جوړ وي، یو ډېر کرکټ فینس چې کوم دی به ډېر زبردست طریقې سره دا میچ انجوای کوي. ځکه ایشو ختمیږي نه، یو دا حال دی زما په خیال باندې. تاسو دې حوالې سره څه رایې لرئ؟ یا زه ټیک یم که نه؟ کمنټ کې را سره خپله رایې ضرور شریکه کړئ. والسلام.